आखिर पाकिस्तान इंडिया ला शिकस्त वर्को په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان لوبډلې انډیا ای لوبډلې ته شکست ورکړې ده. کتیر شوی ایشیا کپ مونږ ګورو د پاکستان او انډیا درې وړه میچونو شو چې درې وړه انډیا وګټل. بیا د خوزو ورلد کپ کې هم د پاکستان او انډیا میچ شو چې ته هم د انډیا خوزو ګټلو. خو اخر د جونیئر د ایمرجنګ کلاړیانو په ایشیا کپ کې ایمرجنګ ایشیا کپ کې پاکستان ورسز انډیا چې د پاکستان لوبډلې انډیا ته یو ډیر غټ شکست ورکو. یو ډیر غټ شکست ورکړی. به تاسو خپل د سکور کارت نوازه شي چې څومره غټ شکست ورکړی دی. پاکستان سره بالنګ چاخو کو، بیټینګ ور سره چاخو کو. د انډیا لوبډلې څنګه ګیره کا مکمل سکور کارت باندې ډیټیل سره خبره کو. چون کې د انډیا لوبډله سکور کارت تاسو په سکرین باندې ښکاری. انډیا ای لوبډلې 136 رنونه جوړ کړي دي او ټول ټیم ول په 19 اوورو کې آوټ کړي دي. ټي 20 فارمیټ کې د ایشیا کپ ته ایمرجنګ ایشیا کپ ویبو سوریاونشي 28 بال 45 رنونه کړي دي او د ظالم بچي پړومبني ایمرجنګ ایشیا کپ کې چې د سریلانکا خلاف او د بنگلاديش خلاف او د عمان خلاف د ظالم بچي 150 پلس سکور کړو یار او په 45 بالونو باندې ډیر تیز بیټینګ پاګی کړو. دلته هم ډیر ښه بیټینګ کړی دی. ویبو سوریاونشي په آی پی ایل کې هم یو میچ کې سلیزه واخلې و او دا ډیر د 14 کالو دی. هغه ټایم دی د 14 کالو خیر ریل ایج خو د 14 کالو نه دی خو لکه هغه ټایم په تیر شوی کال د آی پی ایل کې ریبیو کړی و چې ټور نه ینګیست کړی د آی پی ایل دی او 14 سال هغه ټایم کې ځان له عمر دای کم کړی وي. خو اوس په دې 15 کالو وي. خو دا 15 کال ریل کې نه دی خو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د عمر کتا سو کتنو 15 کال خو کلاړي دی جی خو کلاړي دی کشری دا ویبو سوریاونشي او شرما کم چې د انډیا نوې اوپنر بیټسمن دی. خو بیټسمن دا دوړه چې کله اوپننګ تروزی نو کله اوپننګ کیو چلی نو 400 دی ټي 20 کې کول شي لکه داسې طوفاني بیټسمنان دي. 28 بال 45 دلته هم کړی دي. د دوړ کې دوه پس بیا په د انډیا په بیټینګ لاین اپ باندې پر لګیدل دا پریانش آریا 9 بال 10 نمن دیر 35 بیا کته چام خو سکور نه کړي. جدیش شرما 9 بال 15 رنونه، نهال وډیر 11 بال 8، आशुतोष शर्मा 6 बॉल 0, रमनदीप सिंह 9 बॉल 11, हर्ष दुबे 15 बॉल 19, यश ठाकुर 4 बॉल 2 और गुरजपनीत सिंह 1 बॉल 1, सुयूष शर्मा 2 बॉल 0. د पाकिस्तान طرف عبید شاه د رسیم شاه اور 4 اوور 24 یو وکټه، شاهد عزیز 3 اوور 24 درې وکټه، خبالنګ شاهد عزیز کړی دی. احمد دانیال 3 اوور 21 یو وکټه، سعد مسعود 4 اوور 31 2 وکټه، سفیان مقیم 2 اوور 24 یو وکټه اور ما صداقت د ظالم زوی رکنه په بیټینګ کې په هم وګونه نیولیو. د انډیا په بادرانو په بیټینګ کې هم د ما صداقت په داسې زبردست بیټینګ وکړو چې اوس پتا سره د بیټینګ هم وګوري. او د مین اف د میچ ځکه دی چې دلته په 3 اوورو کې 12 رنز ورکړي، یو اوور میډن وخت او 2 وکټ یې ایستلې دي. او راشه یو سی بیټینګ وګورئ. بیټینګ کې اوپننګ تراوته و ما صداقت یو خکه لاړي تاسو وګورئ 47 بال 79 رنزونه کړي دي او نټ آوټ هم پاتې شوی دی. لکه انبیټیبل د پاکستان ته میچ وګټلو په 47 بال 79. خو پاکستان 136 ورپسې په 14 اوور کې چې اسکل 13.2 بالو باندې پاکستان 137 کړي او صرف 2 کلاړیان آوټ چې ما صداقت پکې نټ آوټ 47 بال 79 رنزونه. محمد نعیم 10 بال 14 دی آوټ شوی دی. یاسر خان 9 بال 11، نعیم د لاهور کلندر کلاړي دي او یاسر خان د ملتان سلطان کلاړي دي او محمد فائق 14 بال 16 نټ آوټ جی. د انډیا طرف د ټول بازارانو چې کوم دی زیات سکور ور کړی دی. ګرجپنیت سنگ 3 اوور 28 وکټ یومنا، یش ټاکور 3 اوور 35 یو وکټه، سیوش شرما 4 اوور 31 یو وکټه، خبالنګ بس سیوش شرما زویما او نمن دیر 1.2 اوور کې 27 رنز وکټ یومنا، هرش دوبه 2 اوور 12 وکټ یومنا. نو د انډیا ای لوبډلې ته د پاکستان ای لوبډلې په ایمرجنګ ایشیا کپ کې یو طوفاني شکست ورکړی دی او یو ډیر غټ شکست ورکړی دی.